او مولیانو اتفاق کرو چې دې به تقریر ته نه پرېږدو. دوه درې سوه مولیان راغلي وو، جومات ډک و، بهر خلک ناست وو، دوی دننه کېناستل. شیخ القرآن ته یې ته به تقریر نه کې. شیخ القرآن ورته ویل زه راغلی یم، زه به بیان کوم، او که ستاسو اعتراض وي ما غلطه خبره وکړم تاسو به ووایئ، زه به بیا جواب درکړم، خو زه به بیان کوم. هغوی خو به دا کوشش وي چې امیانو ته دې بیان ونه کړي. ځکه هغوی ته پته وه که دا امیانو ته بیان وکړه دا یې ملګري کېږي. نو هغوی ویل نه نه به کې. په دې کې شیخ القرآن وی زموږ یو ملګری په سترګو ړوند و، د کالو خان حافظ صاحب. نو هغه ته یې وویل حافظ صاحب دعا کوه چې زه صرف الحمدلله ووایمه، هغې نه مخکې مې ونه لي نو بیا به یې ما سره څه نشي کولی. خو دا دعا کو چې یو ځل زه الحمدلله ووایمه. نو حافظ صاحب خبره کوله شیخ القرآن چې څنګه سټیج ته وخوته او خطبه یې شروع کړه، دې مولیانو شور جوړ کړ. یو سړی راپاڅېد، 2 میله ټوپک ورسره و، او یې که کوم یو سړي کش وکړ، یې قسم په خدای چې په دې سینه یې ولګ. یا غی وي یا غوکې دی یا غی. دا مولیان روان شو، او چې دا مولیان روان شو، زمونږ د جامع مسجد امام و، الله دې وبخښي، او ډېر ښایسته او تیز اواز یې و. نو هغه چغه کړه وامتازوا اليوم ایها المجرمون. شیخ القرآن ورته وایي چپ کوې، دا یو نیم دی بیا. شیخ القرآن ورته چپ کوې، هغه یې کېنو او شیخ القرآن تقریر وکړ، ښه وګده. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، جدا شئ نن ورځې وا مجرمانو،